بسم الله الرحمن الرحیم. یاره ډیر خلک وی مونږ سره دا دی او مونږ سره دا دی او خبره د دغه لپاره کوم. ترخم ده خو خوږم ده خو د عبرت هم ده. دا مې ذهن ته یو خبر راغلی، مې راشه د ټولو ملګرو سره شیر کړمه. ویډیو ته آخره پورې وګورئ او ځان پې پوه کړئ چې تا سره د ګاډي، تا سره د په کروړونو پیسې، تا سره د بنګلي، تا سره د ځمکې، یاره یي تا سره د چې د دنیا څه دغه یي که نه تا سره د یي، یاره تا سره د یي، خو چې کور کې د سکون او خوشحالي نه وي، جنګ جګړې پوه شوې، د ورور ښځه دې د مور نه خپی او د ورور ښځه دې د خور نه خپی، د بل ورور نه خپی، یاره لکه په سکون په کور کې یو نه نو هغې کور کې ګاډي څه ضرورت، پیسو ته څه ضرورت. مړه د غریبۍ ژوند مزه کوي یاره چې سکون پکې، مزه خو د غریبۍ کور کې، سکون خو د غریبانو کور کې. چې کم کور کې ګاډي، پیسې، بنګلي، ځمکې که نه، هغې کور کې سکون نه وي. او داسې کور کې چې سکون نه وي، خپه یي، څوک پکې خوشحاله نه وي، نو په داسې مال او په داسې ګاډو، په داسې دولت، په داسې ځمکو، په دې څه کوي؟ لکه څه ضرورت دی ته چې په کور کې نه خور خوشحاله، نه رور خوشحاله، نه د رور ښځه خوشحاله، نه خپله ښځه خوشحاله، نه مور خوشحاله، نه پلار خوشحاله، نو په داسې مال څه کوي؟ اول په کور کې پردی چې کومې ښځې رورانو لرې کړي یا د خویندې هغې واده شوي، پوه شوې، د هغې خاوندان هغې دنه خپه یي، یا داسې کور کې نور ماشومان خپه یي، مور پلار خپه یي، هغې اول خوشحالول پکار دي. په ځمکو، په ګاډو، په بنګلو، په دې مړه په پیسو څه کوي؟ اول خپل میس کې خوشحالي، سکون راوستل پکار دي. بیا چې کم دی که پیسه راځي، که ګاډي، که بنګلي، که ځمکې، نو سړی بیا د سکون زندګي. چې سکون په یو کور کې نه وي نو څه کوي په هغې؟ لکه څه پیدا د هغې؟ لکه د پیسو، له ګاډو، د بنګلو. شکر دی الحمدلله د غریب کور چې ما کومې ویډیوګانې په انټرنټ کې ګورو که نه، غریبانان چې کوم دی ډېر خوشحال دي، ډېر زیات خوشحال دي. پیسې ورسره نه وي، یو ټایم روټۍ خوري خو خوشحال دي. او نېټ کې ګورو چې سم د ګندګیرې ټاپ مالداري که نه، سکون یې نشته، جنګ جګړې دي او خوشحالۍ زندګي یې نشته. نو څه پیدا داسې پیسو، داسې بنګلو، داسې ګاډو نه؟ دا زما ترخې خبرې مې وې، خوږې خبرې مې وې، خفه نه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.